د استرالیا کلاډیانو هم د آی پی ایل نه انکار کړی دی. ګوره یو سړی چې ډبل کور ورانوي که نه نو د هغوی کور هم کله الله پاک نه ودانوي، د هغوی کور کله هم الله پاک نه آبادوي. د انډیا میډیا د پی ایس ایل حوالې سره دا رپورټ جاری کړی پرونه چې ډیریل میچل د نیوزیلینډ کلاډي وایي که چېرې زما دا یاد نو زه بیا پاکستان ته نه ځم. وایي ډیریل میچل د پاکستان تلو نه انکار کړی دی. خو اوس چې کوم د استرالیا کلاډیانو د حوالې سره خبر راغلی د آی پی ایل حوالې سره چې هغوی هم وایي چې موږ به آی پی ایل 2025 ته انډیا ته واپس نوځو که چېرې آی پی ایل دوباره شروع کیږي. د استرالیا کم کلاډیانو ویلي دي مکمل تفصیلا خبره پې کوو، د انډیا میډیا حوالې سره هم خبره کوو، نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. دا کم خبر چې تاسو سره شریکوم دا بالکل د آی پی ایل ټي 20 یو ویریفاید پیج دی د انډیا د پاکستان نه. آی پی ایل ټي 20 فیسبوک کې که چېرې تاسو سرچ کړئ نو یو ویریفاید پیج دی د انډیا نیوز چینل دی، په هغې باندې دا خبره پوسټ شوې ده چې استرالین کلاډیان پیټ کمنز، جوش هیزلوډ، ټریویس هیډ دا درې واړه کلاډیان وایي که چېرې آی پی ایل دوباره شروع شو 2025 نو موږ به انډیا ته نه ځو، موږ به د آی پی ایل کې شرکت نه کوو. که چېرې آی پی ایل ریزیوم کیږي، آی پی ایل دوباره شروع کیږي نو موږ به آی پی ایل کې شرکت نه کوو. دا خبره بالکل زه د ځانه نه کوم، دا آی پی ایل ټي 20 پیج چې کوم دی ویریفاید د انډین نیوز چینل دی، د انډین نیوز پیج دی د کرکټ چې هغوی دا خبره جاری کړې ده. جی اوس دې کې حقیقت شته که نشته دا خو چې آی پی ایل دوباره ریزیوم شو دا کلاډیان راشي که نه نو دې حوالې سره پته لګي. خو زما پوینټ آف ویو سره دا کلاډیان چې کوم دي دی به خامخا راځي، استرالیا کلاډیان چې کوم دي دی به آی پی ایل ته خامخا راځي. منم چې د پاکستان ایر فورس په انډیا باندې یارې بارې تیرې کې او په انډیا کې چې څومره هم غیر ملکي کلاډیان دي په هغوی باندې هم یارې بارې تیرې کې، ځکه د پاکستان چې کوم ریپورټینګ په انټرنیشنل میډیا باندې وشو د پاکستان د ایر فورس، انډیا میډیا خو په خپل ټي وي چینلو باندې خپل عوامو ته دا خبره ځکه نه کوي چې هلته غیر ملکي کلاډیان موجود دی، خو پاکستان بیخي حمله نه ده کړې او پاکستان انډیا لاړو نقصان ورکړی نه دی. پاکستان بیخي هغوی د حملې نه منکر دي، د پاکستان اټیک نه منکر دي د انډیا میډیا. خو غیر ملکي میډیا چې کوم خبرې جاری کړي دي نو به خامخا دغه کرکټرز ګوري. اوس دغه کرکټرز دا وخت په انډیا کې موجود دي، څه دي تللي دي، کم تللي دي کم نه دي تللي، د هغوی هم آی پی ایل منیجمنټ یا پی سی د آی بی سی د انډیا کرکټ بورډ چې کومه ده ای دا خبره میډیا ته نه راوبایي، ځکه دې سره د آی پی ایل بدنامي کېږي، دې سره د انډیا بدنامي کېږي. او بل طرف ته پی ایس ایل چې کوم دی ای لا کار نه وي شوي چې ای باقاعده خپل آفیشیلي اکاونټ باندې شیر کړي. جی هلته والله یو ای وي چې صحیح د تاسو پی ایس ایل میچز کولی شئ دلته ډایرکټ دی اناونس کړه، په سبا یې والله انکار وکړو نو مختورونه پاتې شو. جی نو بل طرف ته انډیا داسې خبرونه میډیا ته نه راوړي چې څه په وجه باندې د آی پی ایل بدنامي کېږي. نو اوس دا کلاډیان آی پی ایل ته راځي که نه راځي دا خو چې کله آی پی ایل ریزیوم شي نو هله به یې پته لګي. خو دې حوالې سره تاسو څه رایه لرئ چې آیا استرالین کلاډي د آی پی ایل حوالې سره داسې قسم سټیټمنټ جاری کولی شي که نه؟ خپله رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.